بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق باب طلاق السنة. ولې جب کله چې مصنف رحمه الله کتاب النکاح نه فارغ شو اس کتاب الطلاق کې بیان کړي او مناسبت یې ظاهر ده. طلاق چې د نکاح نه پس وي طبعا نو وضعا یعنی لیکلو کې هم طلاق د نکاح نه پس ذکر کړي. طلاق لغت کې ویل کېږي رفع القید، قید لري کول لچانه پړې پکې دې پړې ته لري کول مثلا. او د فقهاو په عرف کې یعنی شریعت د فقه په اصطلاح کې چاته ویل کېږي عبارت عن حكم شرعي يرفع القيد النكاحية بألفاظ مخصوصة. دا عبارت دې دا شرعي حکم نه طلاق شرعي حکم دی. يرفع القيد النكاحية نکاحي قید ختمي بألفاظ مخصوصة خاص الفاظ دي ولا طلاق والا الفاظ دي. سبب د طلاق سره د براله راشي د خیر امنن سبق کې غوښ شي لکه سبب اصل طلاق منع ده په طلاق کې اصل دا چې طلاق بنه واقع کې هغه سبب واقع شي نو به طلاق هم واقع کولای شي. سبب یې سره چې طلاق ته حاجت پیش لکه مثلا خزر سړي بد کردار ده دی وخت کې طلاق ورکول پکار دي. وسبب الحاجة المحوجة إليه محوجة إليه حاجت چې کوم دې ته پیښ شي الګا د طلاق د بار شرط شته یو یو کنه دا څوک چې طلاق ورکړي دا باقیل وي ماشوم خزر طلاق نشي ورکولای. لیونه وېما لیونه خزر طلاق نشي ورکولای چې پول لیونی بدینه پويږي چې زه خزه طلاقوم د دې څه مطلب دی. هغه بدی پويږي چې خزه مې د ملک نه وځي به ما د باروت نه جایز دا به روغ دی. اگر کورف کې ته خلک لیونی وي شرعاً په دې مسله کې به روغ دی. بالغ بوي د نابالغ طلاق نه واقع کیږي او خزه په نکاح کې پر دې خزه طلاق نشي ورکولای یا په عدت کې د طلاق رجی وغیرہ. حکم د طلاق سره هغه سره ملک ځای لیکيږي کا هغه زوال الملك عن المحل مخکی وتی جائز و ملکو وزبنی جائز. کتاب الطلاق کې اول نمبر کم باب دی کې د طلاق سنت بیان کړي. برګوري جی باب طلاق سنت کې صرف د طلاق سنت بیان نه دی بلکې د طلاق د درې اقسام بیان دی پکې. خو سنت پکې افضل دی وجنه عنوان کې خود له باب طلاق سنت ما تلک ټول بر وګورئ. طلاق د وقوع په اعتبار سره بدرې قسمه دی. یو ته طلاق احسن ویل کېږي الکه دې سره خلک نه بلد دي دې مسلو سره ځان په صحیح پوهیږي کا. یو ته طلاق حسن ویل کېږي یو ته طلاق بدعي ویل کېږي. نو ورې طلاق احسن چا دی ویل کېږي یو سړی دی خزه ده او هیز ختم شلو طهر شروع شو اولاوتی ور سره بده طهر کې نه دا کړی ور یو قید طلاق ورته ور کې طهر کې داسې طهر کې چې وتی بګینی شوی دو قیدا او به هم داسې بریدي یو هیز راشي به طهر به هیز راشي به طهر به هیز راشي څوم هیز شو دریم بس دریم هیز ور شو بس عدت ختم اوس په قضا بیان شولا دې ته طلاق احسن وی پتن لګي پوه شوي کنه. وسیلن تعبیر کوم چې سره خزله فقط یو طلاق ورکی یو قید پدا سے طهور کی ورکی دو قیدا چې باغته ورکلا جمانی شوی درې قید هم د سیبری دی دې ته طلاق احسن وی پرچک کې راځي کا یاد یې ساتي غره به ویراته نو ویلی. دیو نمبر طلاق حسن دی هغه چاته وی یو سره خزله طلاق ورکی په طهور کې یو قید دا سه طهور کې چې جما پکې نه شوی دو قیدا او ورپسې کم هیز راشي به چې ورپسې کم طهور راشي کې بل ورکی به هیز راشي به بل طهور راشي کې ول بل ورکی. برحال چې دویمي ورکو کنه دویم ام احسن نوت حسن تراله او کدرې می ورکم حسن دی. نو طلاق احسن حسن کې فرق معنی پوه شو یو قید فرق دی چې طلاق احسن کې فقط یو طلاق ور کړو په داسې طور کې چې جما پکې نه وشوي او په طلاق حسن کې درې ورکړه په بل بل اطهارو کې
به دریم نمبر کم طلاق دی بدعي د دې مخالف چی بدعي دی نو څه مطلب حیض کې ور کې بدعي دی طهر کې ور کې داسې طهر کې چې جما پکې شوی بدعي دی طهر کې ور کې دو په یو ځل ور کې یو طهر کې دو ور کې یا یو الفاظ باندې دو ور کې یا په یو طهر کې درې ور کې یا په یو لفظ باندې درې ور کې یا په دوو طهرونو کې درې ور کې دا ټول بدعي دي پوه شولې به دا اعتبار په کوم دا تقسیم په کوم اعتبار سره حقوق اعتبار سره بل طلاق دې بل تقسیم د حکم په اعتبار سره دی اب امر الله راشي یو ته طلاق رجعي وي یو ته باین خفیفه وي یو ته باین غلیظه وي طلاق رجعي چاته وي سری الفاظ باندې سره خزل طلاق ورکی الته حکم دای ترسو چې عدت باقی وي رجوع کولای شي بل طلاق باین خفیفه دی کینی الفاظ سره خزل طلاق ورکی یا سری الفاظ باندې خو زیاده دم بکی وکي بل ته حکم دای خزت جدا شولا رجوع ته نشي کولای تجدید نکاح کولای شي تجدید نکاح کو کی دو طلاق به مل کې بعد شي دریم باین مغلظه دی چې درې طلاق ورکی اوس یو حکم دار چې وسنه رجوع کولای شي نه نوی نکاح کار کوي بلکې زیوا بل چا سره به خزه نکاح کوي او هغه چې تمل شو هغه چې د خپل خوخه طلاق ورکو به سره د زور خوون نکاح کوي کولای شي غماله چې هغه دویم خوون وتی کړی می تاسو پیږي کنه وګورئ نو رسان دي سوي قال القدري مولا فرمای الطلاق على ثلاثه اوجه حسن واحسن وبدعي فالاحسن ان يطلق الرجل چې طلاق ورکی سړی امرات او خپل خزه ته نور خو پوي کنه تطليقه واحده یو طلاق یو قید یو طلاق یو قید شوګه فی طهر بطهر کی ورکی څوم قید شو دیم داسې طهر کې لم یجامعها چې جماعي نه کړي غي سره به بل طهر کې څوم قید شو دریم یاد ساتي ګوره د دوه تقسیمات فقط یو سوالی ها ويتركام دا سیفری سره د حکم به لیکي طلاق احسن ولي ک سره د حکم حسن ولي ک بدی ولي ک سره د حکم او طلاق رجی او باین او خفیفه غلیظه ولي ک سره د حکم دا یوي حتی تنقضي عدتها تر دې چې عدتها چې عدتي پوره شیم د سیفری دي الک دیتا حسن ولي وي لان الصحابه كانوا يستحبون اغه بخوخ غنلو الله يزيد في الطلاق چې زیادت ونی کی په طلاق کې علا واحده په یومانه نزك حسن شو تر دې چې عدت پوره شي حتی تنقضي العدت وان هذا افضل عندهم من ان يطلق الرجل وليس دا د دین دا د طلاق احسن د طلاق حسن افضل له طلاق احسن حسن افضل له ولی کې عدت په طلاق حسن کې تیر شي نو به تجدید نکاح وو کی خبره ختمه او که عدت په طلاق حسن کې تیر شي نو به درې طلاق برابر کړي به تجدید نکاح باندې کار کیږي نو که ملامت او ملامتي به ولې پیدا نه ورکړي وان هذا د طلاق چې دا افضل له عندهم د صحابه بنظمنه من اند دینا ايطلق الرجل چې طلاق ورکړي سړی خزیتا ثلاثندري عند كل طهرن په وخت هر یو طهر کې واحده یو یعنی حسن ولانه وجد ادم ليس ابعد من الندامه ندامتنا لري ده کنه مطلب ډیر لمه ندامت پکې نشتا عدت کې رجوع معنی کار کیږي او عدت نه بس بچا کار کیږي په تجدید نکاح معنی بل واقل ضررا واقل ضررن ده که ضررین ده لکه الف شته ور سره او کنه ضررن صحیح جوړیږي ضرر خو نه برابرېږي او نه ضررون صحیح ده دا خو تمیز دی واقل ضررن او کم دی ضرر په اعتبار سره بل مره خزي ته ضررم کم دی څه مطلب خزي ته ضرر کم دی مولوی صاحب ګورم په طلاق توجه حسن کې کيو طلاق ورکی او به طهور تیر شي به هیز تیر شي به بل طهور تیر شي به بل هیز تیر شي به بل طهور راشي او غي کو د رجوع کوي کولای شي کنه رجوع ته مثلا وکړه چې رجوع وکړل به ولا به طلاق ورکړ غریب معنی عدت سی وګت کوس به اثر نه وشماري وګت یې کو کنه او دی کیو غره بل دې کو دوباره رجوع مجو نه کوي کنه بس د قدر هي چې تیر شو عدت به پوره شي برحال یو طلاق چې ورکیږي کې خزه ته ضرر نه عدت نه وګديږي او که دوه درې ورکوي به خو پکې عدت لګوږي دغه په مقابله کې ولا خلاف لاحد فی القراءه
اختلاف نه ثابت چاته هم د دې په عدم کراهت کې څوک هم دې ته مکروه نه وایي ضرورت په وخت کې ښه فی الکراهت معنا فی عدم الکراهت ښه والحسن د دې بیان هم کړو کنه لکه طلاق حسن چاته وایي هو طلاق سنه الګ دې ته طلاق سنت هم وایي څه مطلب طلاق سنت یعنی د دې بیان په حدیثو کې راغلی دی اوس بیانوي ان قریب او سنت مطلب نه چې دا مسنون دی ښا طلاق مسنون مطلب دا نه سنت مطلب دا نه دی چې مسنون دی مطلب دا دی چې حدیث کې د دې بیان راغلی دی یعنی دا حدیث نه ثابت دی سنت نه او هو یطلق المدخول بها چې سړی طلاق ورکړي مدخول بها ته مدخول بها کله ځکه لګي چې دا طلاق حسن چې دا غیر مدخول بها کې نه راځي تاسو لږ بر وګورئ ولی طلاق حسن چاته و یو تور کې طلاق ورکړي دسه ده کنه او به هیڅ لاړ شي به بل تور شي بل ورکړي دي ته وای کنه او غیر مدخول بها ته کړي یو طلاق ورکړي قصه ختم شوله اخو نکاح مکمل هو تعالی به بل تور شي بل نشي ورکول درې ورته ورکی فی ثلاثه اطهار امام مالک رحم الله دې بدعي طلاق وای او وجه څه بیانې وای طلاق اصل کې منع ده منع او د دې جواز د ضرورت به بنا معنی دي او به ضرورت په یو طلاق پوره کیږي درې ولې ورکی ځکه بدعي دي وقال امام مالک رحم الله فرمای انه بدعه ولا يباح مباح نه الا واحده مگر یو طلاق وللان الاصل في الطلاق واذا اصل بطلاق والحظر منع ده والاباحه لحاجه الخلاص هذا طلاق چې مباح شوی هذا خلاصي د حاجت په وجه ده چې سره ځان خلاص کی دا حاجت ده نو خلاصي کی د خزینه خو په یو طلاق هم کنه درې درې ولې ورکی وقد اندفعت بالواحده او دغه ضرورت د حاجت پوره کیږي په واحده باندې ضرورت ته حاجت دی لکه حاجت دی حالانکه قاعده ټوله د ضرورت بیانې الضرورات تبيح المحظورات دا شلمه ماده ده ورپسې یو اشتمه کومه ده الضروره تقدر بقدرها ور دا اصول دواړه وچلول حالانکه بچا کې وچلول حاجت کې پتن لګي بوې شوي کنه به تاسو موږ ریکارډینګ د موضوع واوري به حاجت او ضرورت به کو به جنې خو بهر حال اعتراض هم دین کرا لیکنه خود اعتراض مکوي خیر دی یو درشمه ماده یو درشمه الحاجت تنزل منزله الضروره عامه او خاصه حاجت چی دارا کوزی کی بځه د ضرورت باندې حاجت د څه لکه ضرورت ځکه قیدی ما غوله غولې ولنا قوله عليه الصلاه والسلام في حديث ابن عمر الک حدیث دا چې دا طلاق به ثابت دی عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ خزل طلاق ورکړو هیڅ په حالت کې توجه کم حالت کې نبی له سلام د بده ولګیدل او توي رجوع ورته وکا معلومه شول چې هیڅ په حالت کې طلاق واقع کیږي ځکه ورته وي رجوع وکا او دا معلومه شول چې سری الفاظ باندې طلاق ورکې رجوع کولای شي طلاق رجوي ځکه ورته وي رجوع وکا کنه ابه ورته به ورته څه وي کبیر طلاق غړغو ختلو نو چې کله دا هیڅ تیر شي ته راشي کول بل ورکا به چې هیڅ تیر شي ته راشي کول بل ورکا وردا طلاق طریقه رچانه ثابت شوله سنت نه ځکه د څوی طلاقي سنی مرتوي کا طلاق سنت او دا د امام مالک رحم الله خلاف دلیل هم دی چې هغه د بدعت وای کدا بدعت وی نبی له سلام بیان نه کوله مقصدی خبره صاحب د هدايه امدا ذکر کړي ولنا قول علیه الصلاۃ والسلام فی حدیث ابن عمر رضی الله عنهما ان سنت دادی اي استقبل الطهر دا ډیلی سره تیر شوی د عبد الله بن عمر ماته سب نور مرګرو ته بار دا صحابه غټ مفتی ماته استویل کن عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عمر عبد الله ابن مسعود لکن سبا شیخ الاسلام دې د خلکو رسې کنه ډیر عجیب سره عمر رضی الله عنه چې کله وفات کېدل دا بیان مو کو چالکا مشوره به قائمه کوي او دویش لکه مربع میله باندې چې حکومتي کنه اب مشوره باندې به کې وکاس وټا کوي دویش لکه میله صرف پاکستان افغانستان انډیا نه د دومره غټه علاقه باندې حکومت وو خو ګرځما زی عبد الله ابن عمر به کې نه شامل وي مشوره کې هم شامل وي دا څنګه چې موضوع په کې وزیر کوي وزیر نه مشیر ما جوړوي ګوره چې ته خطا کې نه دا مشر نشي ولی ما خپل زوی د بار مولاتو خوخته چې مولای اصحابو مولای بس دا کافی ده دا سي مفهومان وې مخه اصل دار سوچ به بچی د بار د دغه شي کې چې اخرت ور سره کوي دنیا کې غسره کمزوري کیږي به چې کلم د معاویه رضی الله تعالی عنہ د علی رضی الله تعالی منځ کې جنگ را لکنه حسن رضی الله تعالی ترمنځ او تقریبا او کله علی رضی الله منځ کې جنگ دوه قسمه جنگونه شوي ښه نبی به کې صحابه حکمان جوړ شو حکم جرګماران او هغه فیصله وکړه چې د عبد الله بن عمر چې د خلیفہ جوړو دا مشر کو به خبره ده تراله
دومره اعتماد د خلکو صحابه وپی چې بای ملګری څنګه چې مونږ وایو شیخ الاسلام دی قاضي جوړ کی دومره اعتماد د صحابه دله بیرال بای تا خلیفہ جوړو یار ولزه خپل خور سره مشوره کوم لاړ حضرت افصیله هغه ته ویل چې ګوره سوچ وکړه چې رستا په خلافت کې خیری خو جوړ شکنه د جنگونه شروع دي خود بهم سوچ وکړو چې بای کزه شمم د لوبه بدسي نو شنه لوبه ختمي کی او نه ماته به کې ذاتی خیر دی به انکار وکړه راځي وای زنه کېږم پل کار وکړي بس به انکار وکړه ګور یو دا به زیو هغه به د تبیین الامامو څنګه یو حضرت سالم په کله تزواغه واقعات بیان کوم ګور یو دا ان سنت دار یستقبل الطهره چې ګوره طهر راشي استقبال لته استقبالا طهر راشي پراتلو باندې فیطلقها به ول طلاق ورکا لكل قرء بهر یو طهر کې یو تطلیق قرء چونکه لفظ مشترک دی طهر او هیڅ ډول معنی ده بلکې بل طهر چې راشي به ول طلاق ورکی تاسو په شولې لکه بل ووري دا اوس چې کوم خبره کوم ډیر عامه ده اوس ووري بار بار رواني چې به مات کوونه ما ته برګوري ټول من امام مالک رحمه الله توایو دا طلاق ولی مباح دی ویجی حاجتی ورته زکا دغه وجه وکړه موږ وایو څنګه چې یو طلاق ته حاجتی کله کله دوه و درې ودم حاجتی کنه یو سره کزي له یو طلاق ورکی خو غډیره بد کردار کزي ایریږي د سینې چې رجوع ورته وکم او به می خزنی شي راشه بل امر کوته او د سینې چې عدت نه بس نو به پیړه ورشي او به تجدید نکاح وکړو راشه بل تور له دا بل امر کې چې د قصې د بیخه ختم شي نو طلاق چې ده کنه توجه جی اصل کې منع ده منع حاجت په وخت کې جایز ده وس خبره سم شروع شوله طلاق اصل کې منع ده حاجت په وخت کې جایز ده حاجت کله ده کله نه ده دا شی پټ ده او چې کله شی پټي نه به دغه په سبب ظاهره باندې فیصله کیږي کنه پچای کیږي څوم نمبر مادم ویلو 63 نمبر دلیل الشی 63 نه لکه 67 في الامور الباطنه يقوم مقامه برغور لك خزل الطلاق په دسه طهور کې ور کوي چې جمایم نه د کړي دا دلیل د دې خبره دی چې حاجت دی ځکه دسه طهور کې چې جمایم نه د کړي ګوره طهور کې خلکو جما دړ کیږي کا او به دسه طهور کې چې لا تر اوسه به جمام نه کړي دلته خو به طریقه ولا جما دړ کیږي او به امر پاتسیږي طلاق ور کوي دا دلیل د دې خبره دی چې طلاق ته حاجت دی حاجت پته نه لګي کنه او د حاجت پته نه لګي نو بس دا اقدام کول په داسې طهور کې به طلاق مانی چې جما نه شي د دلیل دی صحیح شو به چې بل طور راشي به دا کار کوي ګویا چې د حاجت مقرر شوی دی ځکه بل ور کوي به چې بل طور راشي به دا څه کوي ګویا چې حاجت مقرر شوی دی بل ور کوي نو حاجت په وجه طلاق مباح کیږي کنه نو حاجت خو مقرر دل ممکن دي نو طلاق دوا او درې به هم صحیح شو بار بار بینه وایوغا اوره ولأن الحكم جل يدارو دا داير وی علی دلیل الحاجت باندې او الاقدام ولا الطلاق الګ دلیل حاجت سره هغه اقدام کول لی په طلاق باندې فی زمان بداسه زمانه کې فی زمان تجدد الرغبه په زمانی د نوی کېدلو د رغبت کې طهر کې رغبت نوی کیږي کا سره انټرسی وتی کې او بهم طلاق ور کوي او الطهر زمانه طهر زمانه ده فالحاجت ملسف حاجت چې ده کل متکررتی دا سیده لکه چې مقرر شوی دی ولی نظرا الی دلیلها موږ د حاجت دلیل ته ګورو کنه چې دا بل طور کې بل ور کوي بل طور کې بل ور کوي معلومه کې حاجت مقرر شوی پوهیږي کنه به ثم قيل چاویلی الاولا اولاد د یوخر الايقاع الى اخر الطهر احترازا ان تطويل العده والاظهر ان يطلق كما طهرت لك برو ګوري یا سره خزیله طلاق احسن ور کوي یا حسن ور کوي مونږ یې د ستهور کې به ورکی چای کې جمانی شوی کنه اول طلاق د سیده کنه نو څنګه چې تهور شي ډایرک به طلاق ورکی کنه اخیره کې اچھا ویلي څنګه چې تهور شي ډایرک دی نه ورکی ولی وای ځکه چې څنګه تهور شي ډایرک ورکو اوس به بدی تهور کې پنځل شل وځي تیریږي به باغې نه پس یو هیز او به بل هیز او ببل هیز د توګه شو کنه شو نڅ دی وکی چې کله تهور په اخیره بوړو شي د قواخیر طلاق ورکی ډایرک به پس هیز راشي عدت به کم شي عدت کې خزي د تکلیفي نه دا بهتره ده خو صحیح دا چې نه جي څنګه چې تهور شي ډایرک د طلاق ورکی ولی کدا صبر کوي چې د تهور په اخیره کې به ورکما
نو به ښځه به د منځ کې وتی کړي به به داسې طور کې طلاق ورکوي چې هغې کې به جمع کړي به بدي شي پوهېږئ که نه وګورئ لأنه لو أخر كما ده والأول ثم قيل الأولى بيولي شوي أولادا دا يؤخر الإيقاع چې دا إيقاع طلاق مؤخر کی إلى آخر الطهر تا احترازا عند طويل العدة دې دپاره چې بچاو راشي د عدت د اوږدوالي نه والأظهر خو أظهر دا أن يطلقها كما طهرت طلاق دی ورته ورکړي څنګه چې طهر شي ولې لأنه لو أخر ځکه که چېرې دا طلاق مؤخر کې ربما يجامعها کېدای شي د دیو کار ورسره وکړي دی وي چې کوي څه شو بل دی کار ورسره ونه کړي ومن قصده التعزيء ومن قصده التطليق حالانکه دا قصد خدا دې طلاق ورکوما نو بیا بتلی مبتلا بشي بالإيقاع هغه دا چې طلاق به واقع کی عقیب الوقاعي پس د جمانه دا خو بدی دی وطلاق البدعه د دې بیان مسلم کړی دی کنه طلاق بدی چاته وي اي طلق د دې مختلف صورتونه ما ویلي وي یو طهر کې درې طلاق ورکول که په یو جمله باندې یو ځل او که پر لپسی وي او که په یو طهر کې په دغه بنځل ورځو کې او که دوی هم بدی د په یو طهر کې او که په حالت هیڅ کې هم بدی ده پوهېږئ وطلاق البدعه يطلقها چې طلاق ورکړي ښځې ته ثلاثا درې بکلمه واحده په یو کلمه ته په ما بدرې کاڼو طلاق یې داسې ورته ووایي او دا نه ده ضروري ما تاسو ته ویلي پسې واوره او ثلاثا فی طهر واحد یو طهر کې درې ورکړي یو نن ورکړي یو هفته پس یو بل هفته پس مثلا فی طهر فاذا فعل ذلك الکه که څوک طلاق بدعي طریقه باندې واقع کړي نو به هم واقع کېږي خو دومره ده چې ګناهګار هم دی دی حکم شو وقع طلاق واقع شو وكان عاصيا گناهگار دے وقال امام شافعي رحمه الله فرمای كل طلاق مباح لانه تصرف مشروع لکبر غوري منګه حکم ولا قولو طلاق بدعي واقع کیږي خو مکروه ده امام شافعي رحمه الله وی واقع کیږي مکروه هم نه ده ولې لکه ودا کې دي نشي چې شرعي حکم دی او من دي دغه خدا مشهور قانون دی چې تصرف شرعي دسی وایا کراهت یا فساد د تصرف شرعي سره نه جمع کیږي تاسو نشي کېدل یو شی دی مشروع هم وي او فاسد او مکروه دي هم وي دا کې دی نشي كل طلاق هر طلاق چې مباح دی ولي لانه تصرف مشروع وذكر تصرف دی دا سي تصرف چې مشروع تصرف دی یعنی دا طلاق چې ورکې دا سي تصرف کوي خزه کی چې شرط وي اجازه ورکړي کولای شي او د کوم شي چې اجازه شریعت ورکړي هغه مکروه کېدلی شي او یې نشي کېدلی واوره کنه مشروع خو ځکه دی حتی یستفاد به الحکم حکم ورسره مستفاد کیږي کنه یعنی طلاق واقع کیږي ای حکم دی والمشروعیت خپل قاعده کلیه بیانوي مشروعیت چې دی کنه یو شی چې مشروع شو لا تجامع الحضر منع سره نه جمع کیږي ځکه منع کې قبح او مشروعیت کې ما څه ته وي حسن بي او حسن او قبح دواړه نه جمع کیږي بخلاف الطلاق في حالة الحيض اعتراض به کوي امام شافعي صاحب په حالت حیض کې طلاق ورکول طلاق واقع کیږي او جو واقع کیږي او مشروع دی کنه وینه چې مکروه دی په یجب خبره ده دلته خو تا دواړه جمع کړه طلاق هم واقع کیږي دا خو مشروعیت شو او مکروه هم دی ويجي الت طلاق مشروع دی کراهت د حیض د وجنه دی بیل شری دواړه بیل شي نه دي اوره بخلاف الطلاق في حالة الحيض او وجه دا د حیض په حالت کې ولی مکروه دی ځکه دا کم حیض کې طلاق ورکی توجه جی دا په عدت کې نه حسابيږي دا په نظمانه حسابيږي منګم وې نه حسابيږي کم کې چور کې اور پسې طهور به حسابي دا حیض کم چې دی دا په بزرګ روزي حسابيږي نو عدت په سوګت کو کني کو وګورئ لأن المحرمه ځکه حرامون کې هغه تطویل د عدت دی یا محرم حرام کړل شوی شی څوک دی حرام شي هغه عدت وګدول دی علی په زمانه هغه وجه ده لط طلاق څه حرام خو نه دی طلاق مشروع دی او عدت وګدول حرام دي دوړ بیل شي نه دي ولنا من وایو ان الاصل في الطلاق والحذر اصل په طلاق کې څوک دی منع علی طلاق بنا واقع کې لما فيه من قطع النكاح الذي وجد دا خبر و بار بار راځي الک طلاق کې اصل منع ولدا وجد د مولسم کما فایده چې خځه ته واغه کټ شولا
دنیوي فایده دا و چې دغې نه نفقه په خاوند وه اخروي فایده دواړو ته وه چې دواړه به د زنا نه بچ کېدل په دې نکاح باندې او طلاق یې چې ورکو هغه فایدې دواړه کټ شولې نو ګوره پیدې کټ کول ناجایز دي که ناجایز دي پیدې کټ کول جایز دي که ناجایز دي ناجایز دي ناجایز نو ځکه موږ وایو طلاق ورکول چې دی اصل کې منع دی حظر دی لما فيه من قطع النکاح ځکه دې سره نکاح کټ کېږي الذي هغه نکاح هغه نعمت تعلقت به المصالح الدینیه چې تعلق دی هغې سره د مصالح دینیه او هغه تحسین د فرج دی د زنا نه او دنیاویو هم هغه مسکن دی ازدواج وغیره والاباحه للحاجه طلاق کله مباح کیږي چې کله حاجت ویا دې ساتي لکه دا قاعده یې رنشي اصلا طلاق منع دی جایز کیږي کله چې کله حاجت وی ولا حاجت الى الجمع بين الثلاث او حاجت نشته حاجت خو په یو طلاق پوره کیږي کنه په یو طهر کې نو په یو طهر کې چې دوا او درې ور کوي دا حاجت نه خبره زیاته نشوله زیاته شوله کنه ځکه مکروه ده هغه خو ویلو چې یو طلاق یو طهر کې درې ور کول هم مکروه نه دی هغه ویلو وجه ویلی و چې مشروعیت او ممنوعیت دواړه نه جمع کیږي خبرو پیږي کنه موږ ته وایو په یو طهر کې د یو نه زیات طهر کول منع دي ولی اصل په طلاق کې منع ده او جوازي د حاجت په وجه دی حاجت په یو پوره کیږي نو دوه په یو طهر کې ولی ور کوي وګوره ولا حاجت الى الجمع بين الثلاث اعتراض احناف باندې احناف تاسو وایي چې طلاق د حاجت په وجه کنه حاجت په وجه برابر ټول تاسو وایي اصل په طلاق کې څه منع او د اباحت د څه په وجه دی حاجت نو په یو طلاق حاجت پوره کیږي تاسو درې او ته په درې او طهرو کې ولې جایز وایي هغه مکروه کوي کنه بدی کوي درې او ته په درې او طهرو کې ځکه دام د حاجت نه زیات شو ویني جی درې او طهرو ته په درې او طلاق ته په درې او طهرو کې حاجت تصور د حاجت شته کنه څنګه مخکې ما ویلو یو طلاق ورکو اوس وې د سینې چې عدت تیر شو به خطا شمه نه ویني کا وسونه کما به په لنجه کې راشه بل طهر کې بل ورکړه خیرم ده کنه راشه بل طهر کې بسې بل وره یو طهر کې راجمانه د کړي طلاق ور کوي معلومیږي چې حاجت طلاق ته موجود شوی ګوره انټرست پکې زیات دی جمام نه ده شوی طهر هم دی بهم طلاق ور کوي معلومیږي حاجت دی چې کله دویم طهر رااله دویم طهر کې خو طلاق رجی دی بهم جما کولای شي کني شي رجوع کولای شي کنه تابع رجوع نه کوي به طلاق ور کوي معلومیږي حاجت دی حاجت مقرر شوی دی چې کله دریم طهر راشي به دو طلاق رجی دی بهم رجوع کولای شي وته کولای شي دا به نه کوي به طلاق ور کوي معلومیږي حاجت درې بیره رااله نو تصور د حاجت شو کنه شو درې طلاق وتا شو کنه مدومره کافی ده تصور د حاجت کافی ده وره ما تصور د حاجت چره د اباحت د بار کافی ده نو درې طلاق مباح شو او یو طهر کې درې ور کول د هیڅ حاجت نشته کما ده ولا حاجت الى الجمع بين الصلاه وهي في المفرق او دغه حاجت په مفرق على الاطهار کې یو طهر کې یو بل طهر کې بل طهر کې بل اعتراض جواب دی کنه وای دا ثابت دی حاجت شته دی نظرا هغه چې موږ نظر کوو اله دلیل هدا حاجت دلیل ته نظر کوو والحاجت في نفسها باقيه حاجت في نفسها باقیم دی فهم کنه تفسیر الدلیل نه ممکن دی چې موږ متصور کو دلیل علیها په دغه حاجت باندې ماته ستو کو دلوګه لکه ته سوچ بس اعتراض بکې چې لکه خدري او ته حاجت نشته یو معنی کار کیږي کنه ما تاسو ته طریقه خدلا دریو ته حاجت شته کنه شته دې پته نه لګي دې پته بر چانه لګو دلیل نه دلیل یې څه دی پته څه تور کې جسمانی شوی طلاق ورکول دي او دا غوکړه درې واړو کې او ما ذکرنا دغه دې کنه څه پرې مخ ودل والمشروعيه في ذاته امام شافعي څه ویلو کنه چې مکروه نه دی او وجه څه ویلی و چې دا کېدل شي چې مشروع هم دی مکروه هم دی موږ دا کېدل شي یو شی مشروع هم وي مکروه هم وي مشروع به وي یو حیثیت نه او مکروه به وي د بل حیثیت نه ها دا نشي کېدل چې یو حیثیت نه دی مشروع هم وي مکروه هم دی نو طلاق د دې حیثیت نه مشروع دی چې حاجت دی پیږي د دې حیثیت نه غیر مشروع دی چې یو طهر کې درې ولې ورکه ابي حیثیت دی والمشروعيه في ذاته چله یو شی فی ذاته مشروع وي من حيث انه ازاله الرق دغه کنه دې صد نجدي کې ازاله د رق راځي
ازاله د رق الکه طلاق ولی مشروع دی د خزي په بدن باندې سړی مالکو حالان کې هغه حره ده هغه معنی مالک جوړیدل ټیک نو طلاق ورکه چې آزاد شي ندی عزت ته ګوري طلاق مشروع شو هور آزاد ولې خیال ده کنه دې عزت نه چې دې کې ازاله د رق راځي دغه مشروعیت چې د منافی د حذر سره نه دی کم حذر منع سره لمانن فی غیری چای کې منه د غیر د وجه نه راغلی ده هغه سره او ما ذکرناه منه غیر د وجه نه کوم راغلی موږ ذکر کړه کنه چې لکه طلاق سره خو دنیوي او اخروی فواید ختميږي یو طرف ته وګوري فایده ده بکی هغه دا چې د خزي باندې د خاون کې ملک د ختميږي خزه آزاد جوړيږي دا خو خکار دی بل طرف ته وګوري دنیوي فائدې ختميږي دا بد کار دی خصوصیتونه بدل شو وکذا ای قوت سنتین دا مسله ده الګ دو طلاق په یو تو روایت کې اور کول دم بدعت دی حاجت نشته لما قلنا حاجت ورته نشته واختلفت الروايه في الوائل اکبر وګوري یو تور کې طلاق ورکی خو باین ورکی دا څنګه دی نو بازي وې دا بدعي دی پرجی کار کې باین ولې ورکی او بازي وینا بالکل صحیح دی کله کله پرجی کار نه کیږي یو طلاق غواړي خو باین غواړي وې د سن چې به رجوع وکما واختلفت الروايه في الواحده الباينه قال امام محمد فرمای في المبسوط کې اصل کې انه اخطا سنت دا سنت کې خطا دی که مطلب دی دی لانه لا حاجه الى اثبات صفه زائده ځکه حاجت نشته چې صفت زائده ثابت کی په خلاصې کې یعنی بینونه تمراولي باین توبه ویل بینونه وفي روايه زیادات کې دي انه لا يكره مكروهان دي باین ورکول ولی حاجت وی کنه خلاصیته ناجزا في الحال طلاق رجی کې في الحال نه خلاصيږي کله خلاصيږي د خزینه ته عدت تیر شي او باین کې في الحال خلاصيږي او د مقصود څه چې في الحال تخلاص او دا مسله هاشم واشي لیکلي زیادات کې نه ده په زیادت او زیادات کې ده زیادات او زیادات کې ده نو یو خطا شوی د صاحب د هدايه خو سیدا خطا شوی نه ده زیادات او زیادات چې هم د زیادات تکمیل دی نو زیادات ته نسبت کول نو گویا غي ته نسبت کول دي پیرډ اند اخستهونی